المفرد بتقسيم آخر هنا ناصب دي خو ما تقوليا ايه چنه شته دلته چنه کوم ځکه طالبہ کوم یو چې درس نه وای اے طالبہ ته سبق وای اے او یک ذره آب بیار الا زر کا په یو ګلاس کې په افغانستان کې یو قوم د پښتو پارسی ګډه وډه وای پوښوي چې سره کې نه اوروري پارسی در سره شروع کیدا پښتو دواړه دې ټیټس د دي بس خبریم ګډي وډه کی منکای هغه ما څه ویلي ودرېګا ایو بل ته ویلي کدی الحکیم مولانا صاحب یو تقسیم په لفظ مفرد کې کړه یو په اعتبار د استقلال او دی استقلال سره اوس بل تقسیم کوي په اعتبار د وحدت د معنا په اعتبار د کثرت د معنا سره ولې معنا د مفرد بیا وي یا بډيري کوي وو واحد المعنى ده کډیره وا د کثیر المعنى وي واحد المعنى بیا تقسیمې درې اقسام ده جزئی کلی متواتی کلی مشکک او چې معنی ډیر وي نو هغه بیا تقسیمې سلور اقسام ته مشترک منقول حقیقت مجاز نو درې دی واحد المعنى اقسام شو او سلور دی کثیر المعنى اقسام نو مجموعه و اقسام شو کنه شو دا شو نو دا تقسیم په اعتبار دی وحدت دی معنی او دی مخک تقسیم په اعتبار دی استقلال او دی عدم استقلال سره او دا په اعتبار دی وحدت دی معنی باز اوس مولانا صاحب بدل میزان کیم راځي ایغه دا اقسام دی اسم ګرځولې دي د دې مفرد ګرځول دي ته چوټه سلم وای سلم په مذهب تلای دا د سلم مسلک د محققینو مسلک محققین علما چې دي دا تقسیم په مطلق مفرد کې وای نو مطلق مفرد بیا واحد المعنی یا کثیر المعنی او بدل میزان مناسب بدیل دغه میزان المنطق متن چې دا ایغه دا اقسام په اسم کې جوړ کړي چې دا اسم بخالینی یا واحد المعنی یا کثیر المعنی صحیح شو مناسب هغه ولی په اسم کې ګرځوي وای که په مطلق مفرد کې دا اقسام شي نو لازم بشي عدم انحصار د مقسم په سبا لازم شي او مقسم کې انحصار لازم ده چې د مقسم څومره افراد وي دای باید په خپل اقسامو کې منحصر وي او دلته د مقسم چې مطلق مفرد ده یو قسم اسم ده بل فعل ده بل حرف ده او سره لدینا جزئی کلی متواتی او کلی مشکک یوازې په اسم کې جاری کیږي په فعل او حرف کې نه جاری فعل او حرف ته کلی او جزئی نه وای ولې ک فعل ته دی ویلي کلی ضرب کلی او حرف کلی جزئی نو کلیت او جزئیت دا صفات دی معنا او دی مفهوم دی نو بیا به فعل او حرف محکوم علیه واقع شي په اعتبار دی معنا سره محکوم علیه په اعتبار دی لفظ سره واقع کېدل شي ولی ضربا فعل ماضin ضربا فعل ماضin نو ضربا مبتدا ده او فعل ماضin دا خبر من حرف جر من مبتدا ده حرف جر دا خبر ده نو انت مبتدا او محکوم علیه واقع شوی دی خو په اعتبار دی لفظ سره او دلته په اعتبار دی معنا سره محکوم علیه واقع شي ولې ځکه کلیت او جزئیت د چا صفات دي د معنا نو که په فعل او حرف کې کلی او جزئی راشي نو فعل ته کلی او جزئی ویل شي نو محکوم علیه به واقع شي په اعتبار دی معنا سره او محکوم علیه په اعتبار دی معنا سره د چا خاصیت ده د اسم نو په فعل او حرف کې نه جاری چې نه جاری کیږي نو لازم شو عدم انحصار دی مقسم په اقسام نو دا تقسیم به یوازې په اسم کې وي په فعل او حرف کې وي نو مقسم اسم شو او مطلق مفرد محققین علما وایي مقسم مطلق مفرد ولې کته مقسم اسم ګرځوي نو عموم دی قسم دی مقسم نه راځي ولې چې تا مقسم سوک اسم او دلته دی ویلې واحد المعنى جزئی کلی متواتی کلی مشکک کثیر المعنى کې مشترک منقول حقیقت او مجاز او حقیقت او مجاز مشترک منقول دا په فعل او حرف کې جاری کی فعل او حرف کې مشترک او منقول شتا نو مقسم یوازې سوکو اسم او په اقسامو کې مولانا صاحب داسې اقسام دي چې هغه هم په اسم کې جاری کیږي هم په فعل او حرف کې جاری کیږي نو لازم شو څه
عموم د قسم له مقسم. او ته چې اعتراض را باندې کوي چې مطلق مفرد مقسم شي نو بیا لازمي عدم انحصار دی مقسم په اقسامو کې. ولې ځکه کلی او جزئی یوازې اسم ته ورځي او فعل او حرف ته نه ورځي. نو تاسې وایه ما مطلق مفرد ویلی دي او مطلق مفرد مطلق شی ده او مطلق شی حکم دی یو پرده ماخلی او دی نو په ضمن د اسم کې باید کلی تا جزئی تا تقسیم کم خو په ضمن د فعل او حرف کې باید نه تقسیم ہو. مطلق مفرد مطلق شی ده او مطلق شی دی یو پرده ماخلی د ټولو ماخلی نو په ضمن د اسم کې باید تقسیم کم جزئی او کلی تا او په ضمن د فعل او حرف کې باید نه تقسیم ہو بلکې دیغو په ضمن کې باید بیا منقول او مشترک دغه ته تقسیم کم. نو څه خبره نو مقسم مطلق مفرد نو دا تقسیم هم مولانا سے په مفرد کې ده لکه هغه تقسیم چې په چا کې مفرد کې خو بدیل میزان مولا صاحب ویلي چې په اسم کې ده هغه بیا راځي دا قصې بار بار راځي. قد يقسم المفرد ګوره دو ویلي دي کله کله تقسیمولی شي څوک مفرد که اسم مفرد بتقسیم آخر. دا تقسیم په کوم اعتبار ده هغه دا ده چې دا مفرد به یا معناه واحدا یا به معنا واحده وي او یکونو کثیرا یا به معنا کثیره وي معنا به او یا به معنا مولانا صاحب دی خواته وګوره چې معنا نه دی معنا کثیره واخیستله نو دی حقیقت او دی مجاز خو یوه معنا ده. ولی مجاز معنا موضوع خو لسره شته نه معنا موضوع له یوم دقه دی حقیقت معنا موضوع له نو دی حقیقت او دی مجاز معنا موضوع له ایوه ده نو هغه په کثیر المعنا کې ولې شماري او سره له دې نه هغه د شمارلی په چا کې ده کثیر المعنا کې څوک حقیقت او مجاز او دیغه معنا موضوع له ایوه ده نو هغه په واحد المعنا کې شمارول په کارو که په کثیر المعنا کې واحد المعنا. سوال پوه شوي نو تاسې به جواب وکئ چې اما یکون معناه د دې معناه نه مراد معنا موضوع له ده چې معنا موضوع له یوه وي نو یا به جزئی وي یا به کلی متواتی یا کلی مشکک او یکونه کې چې ضمیر معنا ته راجع کومه د معنا نه مطلق معنا مستعمل اخلم معنا موضوع له وي که غیر معنا موضوع له وي او لا شک چې معنا مستعمله د مجاز دومره ډیری ونه شي په دې باندې وایا نو یکونو کې ضمیر چا ته راجع وایم معنا ته نو د معنا نه به معنا مستعمله واخلم او معناه لفظ صریح نه به معنا موضوع له واخلم نو صنعت استخدام بوکم. صنعت الاستخدام خو پیژنې کنه چې د لفظ لپاره دوه معناوي وي د یو لفظ لپاره دوه معناوي وي معنا یوه معنا په لفظ صریح سره اراده کې او دا بله په ارجاع دی ضمیر سره نو د دې لفظ د معنا لپاره دوه معناوي دي یو معنا موضوع له او بل معنا مستعمله نو چې کله مې دا وویلې اما یکون معناه نه کومه معنا مراد ده موضوع له او یکون کې چې ضمیر راجع کوم ورته معنا مستعمله اما یکون معناه یا به معنا موضوع له یووي یا به معنا مستعمله کثیره وي والذي له معنا واحد چې دغه لپاره معنا واحده وي على ثلاثه اضرب دا په درې قسمه ده ولې یا به اوس وګورئ مولانا چې معنا موضوع له یووي نو خالی به نه وي یا به متعینه متشخص وي یا به متعینه متشخص نه وي و بعبارة اخرى یا به مشتمل وي په حیثیت او په تشخص باندې یا به نه وي که مشتمل وه د مفرد ته جزئی وایي که مشتمل نه وه په حیثیت او په تشخص باندې دې ته بیا څه وایي کلي شو مولانا وایا که دا معنا چې معنا موضوع له څه وي یوه وي معنا موضوع له یوه وي نو بیا به خالی نه وي دا معنا موضوع له چې یوه ده یا به متشخصه متعینه وي او یا به که متعینه متشخصه وا یعنی مشتمله و په حیثیت او په نو دې ته څه وایي جزئی او پرېږده علم جزئی علم د چټي ویلي دي څه وایه جزئی او که چېرته متشخصه متعینه نه وه او مشتمله نه وه په چا باندې هغه ته بیا څه وایي کلی نو د کلی په مقابل کې عالم راځي که جزئی راځي جزئی هسې لګیا نو دی وایي انه لا یخلو وایي خالی به نه وي دا مفرد اما یکون ذلک المعنی دغه څه شو والذي او هغه مفرد له معنی واحد چې د لپاره معنی واحد وي على ثلاثه اضرب دا په درې قسمه ده ولې لانه ذاک دا واحد المعنی به خالی نه وي یا به دغه معنی متعینه مشخصه وي او لم یکن که یا به نه وي معینه مشخصه اوله چې معینه مشخصه وي
او مشتمل وي په حیثیت او تشخص باندې یسمى علما دې ته علم وایي لکه مثال کزید لکه زید شو یا لکه هذا شو یا لکه هو شو نو بیا خو د مثال مطابق د چا سره نشو ولې هو علم ده هذا علم ده نو ځکه وایي والاولى ان يسمى هذا القسم بالجزئي اولا دا ده چې دې ته څه ویل شي جزئي حقیقي ورته ویل شي جزئي ورته ویل شي جزئي اضافي حقیقي ځکه ویلې چې د اضافي اطلاق په کلي باندې هم کېږي ځکه اضافي چاته وایي هر اخص تحت الاعم نو هر اخص تحت الاعم ته جزئي اضافي وایي مونږ دلته په جزئي حقیقي کې لګیا یو نو مقابل د کلي چې راځي هغه جزئي حقیقي راځي ښه نو دې ته جزئي نو د علم په ځای باندې څه ووایه جزئي صحیح شو مولانا صاحب نو ګورئ ورته ضمایر ته ورغی اسماء اشارات ته ورغی علم ته ورغی ټولو ته ورغی نو دا ټول جزئیات دي کلی دي نو اوس کتا ته کتاب کې راشي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کومه قضیه شوه شخصیه ولې شخصیه ده موضوع پکې جزئی ده او موضوع چې جزئی وي پکې هغه ته شخصیه وایي زید قائم کومه قضیه شوه شخصیه شوه ولې شخصیه شوه دقسې تلک الرسل فضلنا کومه قضیه شوه ولې شخصیه شوه موضوع پکې نو دغه اسماء اشارات دي که موصولیات دي څه بله موصولات دي اسماء اعلام دي او اشارات دي دا ټول جزئیات دي نو چې کله جزئیات وګرځېدل نو چې موضوع پکې جزئي وي هغه ته څه وایي شخصیات شخصیت پوه شوئ که نه شوئ ولې که ته عالم ورته ووایې نو یوازې زید قایمون ته به شامل سي هذا عالمون ته هو عالمون ته انا عالمون ته نه شاملېږي ولې نه شاملېږي ځکه موضوع پکې عالم نه ده نو اولا دا ده چې لکه د اولا ولې وویلې ثواب یې ولې نه ویلې وایي دې نه جواب کېدی شي چې ذکر د عالم او مراد ترېنه جزئي ذکر د عالم مراد ترېنه جزئي نو اعتراض واردېږي چې بیا اطلاق د عالم ولې کوو خو بیا خو به جزئي ویلي وایي اطلاق د عالم یې ځکه کوو چې دا په جزئیت کې اوکد ده په نسبت سره هذا هو او دیتا دای په تشخص کې ډیر ده د هو او د انا او د اسماء اشارات ودونه ولې په هغو کې اختلاف شته او په اعلامو کې بالکل اختلاف نشته نو ځکه د جزئي نه تعبیر په علم سره وکړه ځکه علم په جزئیت کې په تشخص کې مضبوط ته مضبوطه که نه په پوهېږې دا نن ورځ باندې نو بیا خوند نه کوي نو د دې ما په دې خبرو پوه شوئ ګرانې خو به مې نه یې کړې درته نو دی وایي والاولاده دا یسمى هذا القسم بالجزئي حقیقي والثاني ثاني کوم یو ده دا د وړو کتاب ده که نه د ثاني مصداق یې ډایرکټ ذکر که والثاني ای ما لا یکون معناه الواحد مشخصا چې معنا واحده مشخصه معینه نه وي تشخیص او تعیین پکې نه وي بلکې په کثیرینو باندې صادقېږي نو یسمى بل یکون له افراد کثیره نو یسمى کلینا هغه ته څه وایي کلی نو دقه کلی بیا په دوه قسمه ده ما ته ګورئ دا خو لیکلي نه دي خو ته ووایه یسمى کلینا دې ته څه وایي کلی وایي اوس دا کلی چې په کثیرینو صادقېږي دا به خالي نه وي یا به علی السویه صادقېږي صدق به په صدق کې به تفاوت نوی تفاوت که داوت تفاوت به نوی په صدق د دې کلی کې به په افرادو باندې تفاوت په ټولو باندې به څنګه تفاوت یو تور بل شین نه مړه د تفاوت څلور طریقې دي په طریقې د اولیت په طریقې د اولویت په طریقې د اشدیت په طریقې د ازیدیت دقه طریقو سره به صدق نوي بلکې صحیح مسلمان به صادق وي په باندې نو دې ته کلی متواتی وایي متواتی دي تواتق نه ده تواتو توافق ته وایي او دام په صدق کې موافق ده په یو طریقې باندې تفاوت پکې نشته نو چې په صدق کې توافق نو ځکه کلی متواتی ورته وایي ځکه تواتو توافق ته وایي دلته استوا ده په چا کې په صدق کې تفاوت پکې نشته خو ژبه دې باندې لکه انسان دومره چې ویم انسان ورته وایي ښځه ورته خوشحالی دي ما خاونده یاره پوه نه شوې په دې باندې خو که دومره پریړ وي خوشحالی چې د ما خاونده
که دونه شی وي سعودیا ته روان وي هغه هم پاسپورټ کوي ویزا ولو که لیک ځای نیسي او که دومره بلا وي هغه به هم یو او کنه په عرف کې هم ته ګوره کنه که مولانا صاحب دونه واړه واړه بچي راوړي او مولانا صاحب اته وي نو خلک به وایي چې دې اته بچي راوړه او که دومره بلا وزېږی لکه دا نو خلک به وایي یو یې وزېږه نو که مثلا یو زنانه وي دومره شی راوړي که نه چې لکه دغه قاري فواد قاري صاحب هم لیدلی ده قاري فواد لکه دریم چت باندې سپینه ټینکۍ چې د دومره شی لکه هغه ته چې څادر ور واغوندي دومره پوه نو که قاري فواد غوندې شی وزېږوي نو بیا به خلک وایي یو زوی یې وزېږه شل نومه پکې دي فواد او جواد او که نه همدغه یو فواد وي او که د فواد شل ټوټې وزېږوي او هره ټوټه انسان وي نو بیا به انسانو شل دانې او له دې شلو ټولو نه یو فواد جوړېږي نو نه هغه ته به شل زامن وایي خو نه ژبې دي به ژبې که نه خبره پوه شوي توبه دا بعضې عوام دې ته خیال نه کوي که نه دا د الله قدرت ده موږ یو د ماما زوی د ډېر دنګ غټ ډېر داسې طویل دا طول ده نو داسې کله کله کمکلې خبرې به یې کولې نو بیا به یې دغه خپل خوریینو دا ترور ته وویلې وایي ترورې چې دا یو د زېږاو د دې په ځای به د 5 واړه زېږولي پوه شوې دې باندې ځکه طویل وایه څنګه بیا خلک وایي که نه نو دا به دې وایي داسې کړی و چې دا به دې کم نو په دې کې به دې څو راوستي وو 5 په دې نقشه کې وایي 5 راتله یاره نن مې دا مرۍ کار سم هغه ګزاره کوي علم پرونه ښه انشاءالله خو نه د دې دا مطلب نه ده چې تاسو ته دا وایم ما ویلې من د زیارت ورځ نن مې ډېرې ټوکې درته کولې خو ونه شوه کوم ځای ته خبره ورسېده وهو ضرباني مولانا صاحب ضربانو باندې پوه شوي نو دې کلي ته به څو ضربې ورکوې 2 ضربې یوه ضربه کې به څه راوځي متواتی او بل هلکه او که په صدق کې شک و تفاوت په صدق کې تفاوت څنګه په دې فرد باندې په طریقې د اشدیت په دې په طریقې د اضعافیت په دې په طریقې د ازیدیت په دې په طریقې د انقصیت په دې په طریقې د اولیت په دې په طریقې د غیر اولیت ثانویت دې طریقې د اولویت په هغه په طریقې د غیر اولویت نو په صدق کې او په مصداق الحمل کې تفاوت راغی نو بیا به کلی مشکک ورته وایي کلی مشکک څه معنی چې په مصداق الحمل کې تفاوت وي په صدق کې تفاوت وي څنګه تفاوت وي په طریقې د اشدیت ازیدیت اولیت اولویت نو دې ته کوم کلی وایي ولې مشکک ورته وایي وایي مشکک له تشکیک نه ده تشکیک معنا وقوع الغیر فی الشک او دام ناظر په شک کې اچوي چې اصل معنا ته ګوري په ټولو کې موجوده ده نو دی وایي دا کلی متواتي ده او چې دې ته ګوري چې تفاوت ته په صدق کې نو په کومه طریقه چې په دې فرد صادق کېږي په هغه باندې نو دی وایي چې اوضاع پکې متعدد دي او چې اوضاع پکې متعدد وي بیا دی هغه ته مشترک وایي نو که دې تفاوت ته وګوري نو دی وایي دا مشترک ده چې اصل معنا ته وګوري نو دی وایي متواتی ده نو مولانا دی په شک کې واچوي نو ځکه کلي مشکک ورته وایي پوه نه شوې په دې باندې نو مشکک ته ولې مشکک وایي مشکک له تشکیک نه ده تشکیک معنا وقوع الغیر الشک او دام ناظر په شک کې اچوي اصل معنا ته چې ګوري په ټولو کې یو شی ده اصل معنا توروالی په غراب کې هم ده په حبشي کې هم ده خو دې ته چې وګوري چې تفاوت ته کې ولې کوم توروالی چې صادق ده په غراب په هغه طریقه باندې حبشي نه صادق کېږي نو دی وایي چې ولا اوضاع پکې متعدد دي ولې نن واضح دا توروالی وضع کړي غراب لپاره هغه ته یې تور ویلې په بلې وضع کې وضع کړي حبشي په بله وضع کې دي بل تور لپاره وضع کړه او اوضاع چې پکې متعدد وي هغه ته مشترک وایي که نه وایي نو چې تفاوت ته وګوري نو دی وایي دا مشترک ده چې اصل معنا ته وګوري
نو سړی په شک کې واچوي. نو تشکیک معنا وقوع الغیر فی الشک او دام ناظر په شک کې اچوي. اوس دا شو مناسب کلی مشکک دې زده که دا وایي کلی مشکک سړی په څه کې اچوي شک. پوه شوې په دې باندې که نه؟ نو وایي مولانا صاحب چې معنا موضوع له وي نو یا به متعینه متشخص وي دا جزئی، یا به متعینه متشخص نه وي دا کلی، یا به صدق په ټولو افرادو باندې علی سوی وي متواتی، او یا به په صدق کې تفاوت وي په یو د دې طرق اربعو سره دا کلی مشکک. نو دی وایي نو دا کلی بیا په دوه قسمه ده. احد ما یکون صدق ذلک المعنى على سائر افرادی په ټولو افرادو باندې به علی الاستواء على سبیل الاستواء. هلکه استوا نه پیژنمه څه معنا ګزونه او میټرونه به یو قسم وي. وایي نه استوا من غیر ان یتفاوته تفاوت په صدق کې نه وي په طریقې د اولیت سره اولویت سره اشدیت سره ازیدیت سره. اوس ما ته ګورئ یوې به ترجمه درته وکړم. اولیت څه معنا چې صدق د کلي په بعضې افرادو باندې اول وي او صدق په بعضو افرادو باندې ثاني وي. دې ته څه وایي؟ بیا راته وایي اولیت څه معنا صدق د کلی په بعضې افرادو باندې اول وي له صدق نه په بعضو باندې. مثال هم ورکوه لکه وجود کلی ده که نه ده؟ او د وجود لاندې دوه پرده دي، یو الله ده یو مخلوق ممکنات دي. وجود الله تم ورغلی ممکن تم، خو صدق په الله باندې اول ده له صدق نه په ممکن باندې. نو وجود کلی مشکک ولی مشکک سو؟ ځکه د ده په صدق کې تفاوت راغی په طریقې د اولیت سره. ځکه صدق په الله باندې اول ده، صدق په ممکن باندې ثانیا ده غیر اول ده. اوس د اول معنا وکړه چې صدق په الله باندې ولې اول ده؟ وایي ځکه صدق په الله باندې هغه بذات ده، صدق په الله باندې هغه علت ده، صدق په الله باندې علت ده او صدق په ممکن باندې معلول ده. او وجود اولا په علت صادقیږي ثانیا په معلول صادقیږي. د دې وجود صدق په الله باندې دا اولا ولې ده؟ ځکه هغه علت ده که نه او ممکنه معلول ده. نو علت باندې وجود صادقېدل اول نه وي. او اولویت څه معنا؟ اولویت څه معنا؟ اولویت دا معنا چې صدق د کلی په بعضې افرادو باندې اولاوي له صدق نه په هغو باندې غیر اولاوي. اولا ولې وي صدق په دغه فرد باندې؟ وایي په دې باندې به بذات وي، په دې باندې به بالواسطه وي. او بذات باندې صدق اولا نه وي. لکه دغه وجود شو صدق په الله باندې اولا ده له صدق نه په ولې په هغه باندې اولا ده؟ ځکه هغه بذات ده. او په موږ باندې چې صادقېږي په واسطې د الله سره صادقېږي. نو صدق په الله باندې بذات شو او صدق په مخلوق باندې هغه په واسطې د الله سره شو. نو صدق په هغه اولا نه شو ولې بذات ده که نه؟ بل ټکی څوک ده پکې؟ اشدیت. اشدیت څه معنا؟ چې صدق د کلي په بعضو افرادو باندې اشد وي او په بعضې افرادو باندې اضعف وي. دا په کیف کې راځي. صدق په بعضې افرادو باندې اشد وي، صدق په بعضو افرادو باندې اضعف وي. د اشد په مقابل کې څه راځي؟ لکه سواد. دا سواد توروالی کلي ده که نه ده؟ د هغه لاندې دوه پرده دي، یو حبشي ده او یو غراب ده. په غراب باندې صدق اشد ده له صدق نه په حبشي، او په حبشي باندې کوم صدق ده؟ اضعف ده. د اشدیت معنا څه ده او د اضعفیت څه معنا ده؟ د اشدیت دا معنا ده چې عقل په